السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د ژوند په مزو کې به عزتمندو. په بلوچستان کې سم قیامت ته زی په زی سیلابونه راوتی دي. ډیر زیات اورانه کړه دي، کورونه راغورځولې دي، ثابت کورونه وړي دي. د یو کور پکې 15 کسان شهیدان شوي دي چې کوټه په راپریوته و. ټول پکې گیر شو او په شهادت رسیدلي دي. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. سیلاب کم زی راوته دي او د سیلاب په حق لا باندې انتظامیه مکمل خاموشه ده. اخر ولی راځي عزتمندو د دې ویډیو تفصیل تاسو مونږه په دې ویډیو کې نور هم درکو. خیر ولی انتظامیه خاموشه ده. کو تاسو موږ په دې ویډیو کې نیو مهرباني کې زموږ د چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ. خو وساتلای نشان وای چې هروانی معلوماتي ویډیو تاسو په اسانه سره ملويږي. عزتمندو نیم پاکستان ته به پته هم نیوي چې بلوچستان کې سیلاب راغلی دی او ډیر زیات اورانه کړي دي. زناوران د لوګینا پکې اوبو کې بهيږي روان دي. خلکو د سر سورې نشته. ټول کورونه د اوبونه ډکتي زی په زی اوبدي. خلکو له جاني او مالی نقصان ډیر زیات ورکړی دی. ارباب جمالی چې ګنداخه سره تعلق لرو د کور 15 کسان په متحدان شوي دي چې کوټه په را پریوته ده. هغه کې خزا او درې لوریانه او یو زوی شامل دي. د مدد د پاره ورسه هیڅوک نشته دی. انتظامیه مکمل خاموشه ده. اخر ولی بلوچستان پاکستان کې حق نه لري. د پاکستان صوبه نه ده. اخر ولی زموږ حکومت پاکستان ته دا درخواست ده چې صوبه بلوچستان د مخکې نه هم ډیره پسمانده و او اوس په سیلاب راغلی دی. نو برای مهرباني دوی سره مکمل برپور مدد وکړي ځکه چې دغلته ډیر خلک غریبانان هم دي، ډیر بیوسه او بیروزګاره هم پکې اوسي. او خاص کر انتظامی ته زمون درخواست ده چې خلکو سره برپور مدد وکړي. پر سباندې سترګې مپټوي، خپې په مراکاږي. خغه لوی اورز د قیامت درته په سر پرته ده. د زری حساب درسا کیږي. مکمل تور باندې بلوچستان خلکو سره برپور مدد وکړي. دوستانو دا زموږ د وخت معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ. خو وساتلای نشان وای چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو په اسانه سره ملاويږي. والسلام.